سلور سره نکاح کولی شي د دې نه زیات نه. نه په خپل په نکاح اخلي نه بل ورکوي، دا ظلم مکوه. یہ قرآن پاک کا درس ہے، اللہ کی رضا کے لیے شیئر کرو، لائک کرو. دا قرآن پاک درس ہے، دا قرآن ترجمہ دا اردو کم پشتو کم. وآتوا النساء ورکای زنانولا صدقاتهن مہر ددی. اور دا اللہ درجہ پر لائک ہے اور کومنٹ کے ماشاءاللہ یا سبحان اللہ یا زبردست سو ہوا ہے. ستاسو د ویلو سره د کومنټ سره ویډیو یوټیوب ته دننه لاړ شي او بیا ټول خلک یې ګوري. د سړی ور سره بدهضمي هم نه کېږي. هنیئا سړی پې ګناهګاري کي نه د دې خوراک سره، او مریئا خېټه کې مروړ هم نه راځي. او ویډیو اخره پورې وګورئ، ډېر غټ بهترین دغه دی پکې، عبرت دی پکې، او د دې سره به ستاسو ایمان جوړ شي انشاءالله. الله پاک کوم دنیا او آخرت باندې کامیاب کا. او اوس اخره پورې ویډیو وګورئ او واورئ. دا یتیمه یسیره ګڼې چې د دې د تپوس څوک نشته، نو ظلم زیاتې ورسره کوي، داسې مه کوه. اول حق ذکر کو د یتیم مال د هغې ساتنه وکئ. د یتیم مال کې انصاف وکئ، بې انصافي مه کوئ. که تا سره مال نه نو د یتیم مال مه خوره، یا خپل حلال لږ پرېږدي او د یتیم ډېر او خبیث مال واخلئ، داسې مه کوه. یا خپل مال د هغه مال کې ګډ کړي او فایدې ترې حاصلۍ اخلي، داسې مه کوه. انه کان حوبا کبیرا، دا ګناه کبیره ده. اول حق دا ذکر کو چې یتیم سره ظلم زیاتې بے انصافي مه کوه. اوس دې ځای نه دویم حکم ذکر کړي. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، او که تاسو یریږئ چې انصاف به ونه کوئ په باره د یتیمانو جنکو کې. یتیمه جنۍ ده تا سره ده، نه په خپله په نکاح اخلي نه بل ورکوي، دا ظلم مه کوه. یا یې په خپله په نکاح اخلي خو د دې حق نه ادا کوي، مهر ولا نه ورکوي، دا یتیمه یسیره ګڼې چې د دې د تپوس څوک نشته، نو ظلم زیاتې ورسره کوي، داسې مه کوه. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، که یریږئ چې انصاف به ونه کوئ په باره د یتیمانو جنکو کې، نو پرېږده نکاح ورسره مه کوه چې انصاف نشي کولی. د یتیمې جنۍ نه علاوه ګڼې زنانه دي. فنکحوا، نو نکاح وکړه. یتیمه په ځای پرېږده، بې انصافي در نه کېږي. فنکحوا، نو نکاح وکئ. ما طاب لکم، هغه چې حلال دي تاسو لره. ما طاب لکم، هغه چې روا دي تاسو لره، بې د یتیمو جنکونا. من النساء، د زنانونا. ګڼې زنانه دي، یتیمه په ځای پرېږده چې د هغې حق انصاف نشي کولی. نورې ګڼې زنانه دي، مثنا، دو دوا، و ثلاثه، درې درې، و رباع، څلور څلور. مثنا و ثلاثه و رباع، لفظا او معنن دو دوا، درې درې، څلور څلور. حکمن صرف څلور دي. یو وخت کې یو سړی څلورو سره نکاح کولی شي، د دې نه زیات نه. دو دوا، درې درې، څلور څلور ځکه ذکر کړي چې سړی یو خو نه دی، ګڼ مخلوقات دي، نو ځکه یې تکرار راوړو. که تاسو یریږئ چې انصاف به ونه کوئ په حق د یتیمانو جنکو کې، نو نکاح وکئ. هغه چې روا دي خوښې دي ستاسو د زنانو نه، دوه کوئ که درې کوئ که څلور کوئ. فإن خفتم، که یریږئ الله تعدلو چې انصاف به ونه کوئ په منځ د دوو دریو څلورو، فواحدة، نو نکاح وکئ یوې سره. فاختاروا فواحدة،
په دوو سره انصاف نشي کولې، دریو سره انصاف نشي کولې، څلورو سره انصاف نشي کولې، نو فواحدتن یو دله کافی ده. او ما ملکت ایمانکم یا هغه وینځي چې مالکان دي لاسونه استاسو. ذالک ادنا دا خبره ډیره نږدې ده، قریب ده، الله تعولو دیتا چې تاسو به زیاتې ونه کوئ. که یوې سره د نکاح وکړو ذالک ادنا نو دا خبره لایق ده، نږدې ده، الله تعولو اے الله تجورو چې ظلم به ونه کوي. یوې سره به انصاف وشي او ګڼو سره نه کېږي. انصاف ګران دی، خوراک کې، جوړه کې، جامه کې، کور کې، خرچه کې، هر څه کې انصاف برابر والی. دریم حق وآتوا النساء ورکای زنانولا صدقاتهن مہر ددی. یو صدقه ده خیر خیرات، یو صدقه ده. صدقات دا د صدقه جمع ده، مہر ته ویل کېږي. نو دا سړی ورکی په خوشحالی چې دواړه راضي خوشحالی. وآتوا النساء ورکای زنانولا صدقاتهن مہر ددی نحلتن خوشحالی سرا. نحلتن اے فریضة من الله لهن، الله د دې زنانو د پاره حق مقرر کړی دی، برخه مقرر کړی ده، نو دا دی لور کوي. فإن طبن لكم کد دی خوخی دغه زنانا راضی لکم تاسو لرا عن شیء نسشینا منه د دې مہرنا نفسا پخپلا. تا ولا مہر ور کړی دی، اوس که د دې زنانو خوښه وه تاله ټول واپس درکوي، نیم درته بخي، ټول بخي یا واپس درکوي. فإن طبن لکم کدی راضی خوشحالی د دې خوښی لکم تاسو لرا عن شیء نسشینا منه د مہرنا نفسا پخپلا. دی د ټول مہر پریدي، نیم پریدي، لږ پریدي. فکلوه نو اخری دی لرا حنیئا مبارک دشی، مریئا ډیر ډیر. یو سړی ښځې له حق ورکړی و، مهر یې ټول ورکړی و، اوس ول هغه خوشحالۍ سره واپس ورکوي، یا د نه ورکړی هغې ورته وبخه، نو دا د دې خوراک دې سړي لره روا دی. حنیئا شریعت کې ناروا نه دی، او مریئا عادتا هم د سړي ور سره بدهضمي هم نه کېږي. حنیئا سړی پې ګناهګاري کې نه د دې خوراک سره، او مریئا خېټه کې مروړ هم نه راځي. که یو شی دې وخوړو بد به راشي، نه نه بد هم نه راځي. حنیئا شریعت کې روا دی، مریئا عادتا هم روا دی. فکلوه نو وخورئ حنیئا مبارک دشي، مریئا ډیر ډیر. حنیئا مبارک باد دی وی، مریئا هضمي دونکې دی. درې حکمونه ذکر شو. څلورم ولا تؤتوا السفهاء مورکای بی وقوف لرا اموالکم مالون استاسو. مال خود یتیم دی، او یتیم ناپوه دی، ماشوم دی، وړوکی دی، بی عقله دی، نه پوهیږي. نو پکار داوه چې الله وی ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، مال خود هغې دی خو ستا لاس کې دی، ستا قبضه کې دی، نو ځکه وی اموالکم. مو ورکوي بی وقوفو تا مال خپل، التي هغه جعل الله لكم چې ګرځولې دی الله تاسو لرا قیاما سبب د روزګار، قیاما سبب د گزاران. مال تاسو خدای خدله مو ورکوا. ورزقوهم فيها خوراک ورکدیلا د دینا، خرچه ورکا دیلا د دینا، وکسوهم جوړه جامه ولا ورکا. وقولو لهم قولا معروفا او وینا ورته کوا، وینا نرمه مناسبه. بچیا داستا مال دی،
او زه د دې حفاظت کوم، د دې امین ما سره امانت پروت دی، ستا خرچه لګي، جوړه جامه لګي، خوراک لګي، بل څه شی لګي، نو دا ولا ورکول شي. بل حکم وابتلوا الیتاما، ازمیخ کوي په یتیمانو په سودا کې. کله کله دکان ته لېږه سودا پې کوه چې دی پوهېږي. وابتلوا الیتاما، ازمیخ کوه د یتیمانو، حتی تر دې اذا بلغوا النکاح چې ورسي بلوغت ته. لا ناپوه دی، ماشوم دی، دکان ته یې لېږه چې سودا اخیستی شي او که نه، خو چې کله بلوغت ته ورسید، زلمی شو، پوه شو، فإن آنستم منهم، که تاسو ورسېدی د دې نه رشدن هوښیارتوب ته، چې سړی خو زلمی شو، هوښیار شو، فادفعوا الیهم اموالهم، نو وسپارئ دې ته مال د دې، حواله کوئ دې ته مال د دې. ولا تأکلوها، مخورئ دې مال لره، اسرافا ډیر ډیر، وبدارا زر زر. د یتیم مال دی، ستا کور کې ناست دی او ته مال ډیر ډیر ګڼ ګڼ زر زر خوري. ان یکبرو، د وجې د یری د دې چې دی بلوي شي، که دی چېرته لوی شو بیا به دله ورکول غواړي، نو زر زر ډیر ډیر وخوره چې خلاص شي، داسې مه کوه. ومن کان غنیا، څوک چې وي بې حاجته، ګزارۍ سمئ، فلیستعفف، نو ځان دې وساتي د مال د یتیم نه. ومن کان فقیرا، او څوک چې وي حاجت مند دې مال ته، فلیأکل بالمعروف، نو خوري دې په مناسب طریقه. یتیم مال تا سره دی یا ځمکه ده، نو ځمکه کې کار کوه، توم خوره دلم ورکوه. یتیم گاڑی دی، چلوه، مزدوری کوه، ته خوره دله ورکوه. کوارټرې دي د کرای راځي، نو دله ورکوه او ته خوره مناسب. فلیأکل بالمعروف، نو دی دې خوري د دې نه د ملک مناسب. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، نو کله چې سپارئ دیتا مال د دې، اوس دې زلمی شو، یتیم بچی او یا جنۍ وه، اوس دله د ده مال ته ورکئ. فاشهدوا علیهم، نو ګواهان ونسئ په دې باندې. دومره مال واسخه او دومره ولګېد، دومره پاتې دی، پوره حساب وله ورکړه. وکفا بالله حسیبا، کافی دی الله حساب کوونکې. یتیم سره ظلم زیاده بے انصافی مکوا، یتیم نه مه غواړه، الله نه غواړه، الله کافی دی. دې صورت کې به ګڼ ځله راځي وکفا وکفا وکفا، الله وی زه کافی یم. وکفا بالله حسیبا، کافی دی اللہ حساب کوونکے. لائک کرو، شیئر کرو اللہ کے رضا کے لیے. اللہ پاک کو اپنا محبت دکھاؤ. ہمارا ہر ویڈیو قرآن کا ترجمہ، قرآن کا درس، تبلیغی بیان، دینی مسائل. اب ہم اور آپ اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے. اس لائک اور شیئر اور کومنٹ سے ویڈیو آگے نکل جاتی ہے اور پھر سارے لوگوں کے پاس جائے گا اور لوگ دیکھیں گے، ہمیں آپ کو اس کا اجر ملے گا. لوگ سنیں گے، ہمیں اور آپ کو اس کا اجر ملے گا. جو قرآن پاک کا ایک آیات کا ترجمہ صرف سن لے، عمل کرے یا نہ کرے، اللہ رب العزت اس کو 1000 رکعت نفلوں سے زیادہ اجر دیتے. اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب فرما. اللہ پاک آپ کے دل کے مرادیں اپنے غیب سے پورا فرما. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما. اللہ پاک آپ کی بیوی بچوں کو، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو شفا عطا فرما. اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو، آپ کی بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائیوں سب حج اور عمرے کے لیے قبول فرما. اللہ پاک صالح اولاد عطا فرما. لڑکے نہیں ہیں اللہ پاک لڑکے عطا فرما. لڑکیاں نہیں ہیں اللہ پاک لڑکیاں عطا فرما. لائک کرو، شیئر کرو اللہ کی رضا کی. اللہ خوش رکھے. آمین ثم آمین.